بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قاعد عنده، فقال يا رسول الله أي الشهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب الله فيه على قوم آخرين. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل
وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم رواه النسائي والطبراني بإسناد صحيح. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو مخکې جمعم د دې بیان شوو چې دا د اسلامی کال اولنۍ میاشت محرم الحرام دا 1447 د الله حبیب چې کله نا مدینه منوره ته هجرت کړي دا غي د اول هجرت د ورځې نه زمون تاریخ اسلامی دی نو دا غي سوار لسوا وسلويخ کالو شول. دام تاسو مخ کی جمعه کې اوریدلیو چې د کال 12 میاشتې دي مسلمانانو لپاره دي چې د دې نمونه ورته په اسلامي ژبه کې ورزي. دام د افسوس مقام دی چې د غیرو په موږ دومره اثر دی چې زموږ ماشومان له خبرې نه ورځي خو جنوري فروری او مارچ په سکول کې استاد په یو سایات کړي ادا بوډاګان سپینګيري بادرو او پشکال دا ورته په خوب کې میاد دي. خو کله اسلامي میاشتو نمونه تپوس دیو کو نو هغه چاله نه ورځي. علام کې تاسو ماشاءالله کوم برګري زاړه راځي نو د اسلامی میاشتو په جندل په مون فرض کفایه دي. څوک چې دا نه پیژني فرض کفایه پرې خو ځکه کدا میاشت اسلامی مو هېری کو نو رمضان بغډ وټ شي او کدا میاشت اسلامی مو هېری کو نو د حج موسم بغډ وټ شي. زمون د سلونو مسائل تعلق د اسلامی میاشت را خطو او پریوتو سره ده. نو پکار دادی چې مسلمانان پخپلا او پخپلو بچو باندې د اسلامی میاشت نمونه زکی دا یو طریقه ده. د اسلامی میاشت په جندل فرض کفایه دي. نو د هر میاشت ابتدا کې هر مسلمان ته چې نظر درست وي دا یو درد پکار دی چې میاشو ګورم چې مونږ ته د اسلامي میاشتو پته لګي. د ملک ګوره غرض ما چاته وي دی ټول کلیواله له قسم ورکړي چې تاسو د محرم د میاشت چا کتلې ادا چا پزړه کې دا درد وو مولا لموایا چې ته قسم خوري چې تا د میاشت لکتلی صرف پدې د جنگ د جمو میاشت د عربو نه جدا ده. ها بھائی په منبر په جنگ کویږي خو ته قسم خوري چې تا اسلامي میاشت لکتلی چې خپل نه ګوره د بل نه مانی نو د دې نتیجه به سره وځي. هر کال مونږ چې روزه نیسو نو د سعودي عرب سره چا روزه نیولي خو او بل نور چی نیسی نو میاشت ماسخوتن د موز نه پسم ولاړی رڼا کوي. خو مونږ دا شرم محسوس نو کو جرا بل کال لبسم یو بل کال لبسم یو نو دا میاشت پیجندل په مونږ او تاسو باندې فرض کفایه دي. زمونږ د سونو د شلونو د فقهي مسائل او د دینی مسائل تعلق دا د اسلامی میاشت سره ده. لکه زنانه عدت تیرای د زنانه ماهانه بیماری دا د دې ټول تعلق سره ده. چا باندې 2 میاشتې روزي کفاره ناغه اسلامی 2 میاشتو په ترتیب باندې نیسی نو داسې په سونو شلونو مسائل دي چې داغه تعلق د اسلامی میاشت راختو پریوتو سره ده. 12 میاشت دي او پدې کې زما عزت مندو سلور میاشت د حرمت دي 3 لګاتار دي. لکه ګور دا میاشت محرم وا دینه مخ کې میاشت وا اولنې یغیته ذوالقعده وي دویمه ته ذوالحجه وي او دې ته محرم وې دا 3 واړه لګاتار او په در په د حرمت میاشت دي. یو سلورم میاشت
خو هغه د شعبان نمخ کې داغه ته رجب وای اغم د حرمت میاشتا الله قران شریف کې وای اے گناہ سم گناہ دا الله دې مونږ ټول له پر خودو توفیق راکړي خود حرمت په میاشتو کې گناہ سیوا کیږي الله قران کې وای فلا تظلموا فیهن انفسکم وای په دې میاشتو کې په پزان ظلم نه کوي ځکه ګناه چې جاو کا پزان ظلم وکړو ځان له دنیا قبر اخرت خراب کو نو دا میاش ګوره د حرمت دا او دام د نیکو په سیزنو کې او سیزن دی پدې کې نورم نیک اعمال پکار دي خاص کر رسول الله علیه السلام امت تویلی چې د دې روزي ونی سي د رمضان المبارک د فرضي روزو نه پس په نفلی روزو کې د دې میاشت نه بهتره میاشت نشتا ما اول حدیث وی دام مخ کی جمعه کې ویلو تاسو له نه زوړه سم یو برابر دی ځکه چې هغه سات خبرو کوم بیا تاسو کوم بیا نه پته نه نو بھائی وی غور پروجو کې رسول الله علیه السلام فرمایي د رمضان نپیا پس دا د محرم الحرام میاشتا او غور په منځونو کې د فرض نه پس هغه د شپې تهجد دی چې د شپې څوک تهجد کوي تهجد بار بار بیان شوه رسول الله علیه السلام د شپې په اول کې کړي د شپې په منځ کې کړي په اخر کې کړي علماء لیکلي دي اخر حصہ کې تهجد ډېر بهتر دی ورنکړي په اول کې دی یو د شوه اول کې را پاسې دله کله په منځ کې را پاسې دله او کله اخر کې پاسې دله او کله داسې مکړي چې را پاسې دلی دی موزه کړه بیا و د شوه بیا را پاسې دلی دا بیا را پاسې دل نفس لډېر زور ور کوي نفس لسکه څومره اعمال چې نفس له زور ور کوي نو دومره هغه الله په نيز باندې بهتر دی دا د مسلم شریف حدیثو آبای چاله بیا دی ما چې حدیثو یې چاله یاد آبای لا سوجت کوي غي ورغه حافظ دې سترګو باندې لوند دی غټوټو نمخ کې لا سوجت کو یو دعا آبای ادا نور سو کو دی اسو کور کې ګرځي تاسو غابونه متوجي آبای ومن دنیوي خبرو لغوک کی دوغه یادو خود دین خبره سره کو د دین خبره دی یادو اپ دی یو غوغورو په دی بلوزی د الله د حبیب حدیث او تاسو له پته چې د پیغمبر حدیث له مصیغ وقت کې خو اړه کې مزه ورکو پتا د لړې الله حبیب ندر الله امرا سمع مقالتي اے زما ربا زما امتی تر تازه ساتي چې زما خبره اوري ازړه کې ولا زه ور کوي انور مسلمانانو ته داسې رسای لکه څنګه اوریدلی نه پکې کمې کوي نه زیاتې کوي دلته علماء لیکلي وي د الله پیغمبر دعا کړي د مونږ ایمان دې چې دعا قبلې کی کنا وی الله هغه سړی تر تازه ساتي چې زما خبره اوري خدا سي دي ویلي چې کم ځای کې نو محدثینو درې وړه ځایونه ته یاد دي الله په دنیا کې تر تازه ساتي په قبر کې تر تازه ساتي او په میدان د محشر کې تر تازه ساتي زمون ایمان دې چې د نبی عليه السلام خبره هغه قبول او منظوري یو خبره چې چا د نبی عليه السلام یاد کا ځان دې حدیث د دعا د لاندې راوستو اهل الملک دي د پیغمبر خبرې چې یاد کړي دا سه حالي او امام شوکانی لوی محدث د خپل دور تیر شوه او د الله د حبیب د احادیث او خدمت کړي الله دې قبول او منظور کړي نو دې یو ځکه قبر نو پاغه لار تیرې دا او مجبوری و چې دا قبر په سپړدل او پرانستل پکارو نو مجبورن دې قبر لري کو چې لار پر راځي وې سل کال شي چې دې وفات شوه چې قبر اوس پردو وې دا سه تر تازه پروت تا وې نن چا په لحد کې دفن کړي دا د پیغمبر هغه دعا چې ندر الله عبد
سمع مقالتی و یا زما ربا امتی کناری نه ده که زنانه ده کی تر و تازه و ساته چې زما خبری اوری او زړه کې ورته سکی زه ورکی ابه نور تدا سے رسای چې څنګه اوریدلی دا د دین خبر امانت ده دا به ار سړی پورا اوریزان به په پوی بیا په کور کې نور مسلمانانو ته بدا سکی دا ورسای دا بل حدیث دی غوګولونی سیدا یو خدای نتیر شتا د نهیر نشي علی رضی الله عنه نه یو سړی ته پوسو وای د کوم میاشت بارک تماله حکم کې چې زورو جوړ نسم علی رضی الله عنه ورته وای ما ندی اوریدلی دی او تن چې د دې مسلې ته پوس دی کړی مگر یو صحابی رسول الله علیه السلام تراغه او زد الله د حبیب سره په خوا کې ناشتو نو دغه صحابي ورته یا الله رسول د کمی میاشت مبارک تاسو مال حکم کوي چې زرو جونی سم پس د رمضان المبارک نا د الله حبیب ورته وای کرو جنفلی نشي د رمضان نه پس نو محرم کیونی صدا کوم میاشت شروع دا ماشاء الله ګور اگر که ګرمي دا او پښتون سره غو روزه دي سیده پشکال او بادرو ګرمي او ساړه نه ګولي یا بھائی تاسو سور کرتا د جمی روزي مراني او د سمراله د وړي پراله او ماشاءالله خپ نرمونی ولي زموږ سمرګریو نو مالې موږ روزه کې داسې یخ زیل لاړو یو دوه درې روزي چې مماته کې او یا مرګري لمې د چیزو د روزي او خود نشتا د روزي خو چې څومره تګي کېږي او څومره سختيږي نسی وی اوزل رمضان شریف کې عمره لاړو نو د طائف نه مې عمره کوله ټول رزق کړی دو اپنور کې مې عمره وکا دا منی چې ټول عمر کې بزدا سي د روزمات خوان حاصل نکم چې مونږ په غروجه کړي د دې مو طائف لاړو ګرمۍ کې لاړو رالو نو مونږ چې د زمزم په وبو روزه ماتوله هغه خوان اوسم زما د خلې نه لري کېږي لا وګوره دا بهترین میاشت د نفلی روزو د پاره او دا داسې میاشت الله په یو قوم توبه قبول کړي وا اته صبح کی جمعه کې وایو چې رسول خلکو توبه قبول کړي اے بنی اسرائیل باندې فرعون مسلط دای د زنانو بیزتی به کولا کورونو ته بدن نه کېدلې غږ نشو کوله ادم مور د غېګ نه به فارودون کې بچی راواغسو مور خپلار بکتل وا به په چهړه ځب خکو دا د ظلم انتها ده چې بچی د مور نه پیدا شو سیکړی ندی او تی وجنه نو پدی میاش کې الله بنی اسرائیل د فرعون د ظلم نه خلاص کړي په دې کې نام وای ويتوب الله فی علی قوم اخرین دا الله قانون بدل نه دی دې کوم که چاو جوړ نو الله به موږ د ظالمانو نه خلاص په ظالمانو کې ګیریو کړیو صد کافر په شکل کې دی او صد مسلمان په شکل کې دی او د مسلمانانو د ویني د حیا د جان دا غي د شاعر الله سره لوب کوي نو که څوک وایي چې الله دې مخلص کړي نو ګوره دا میاشت د خلاصې دو دا حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړي او امام ترمذی رحم الله وایي حدیث حسن غریب نو دا دومره مبارک میاشت چې دې کې موږ او تاسو روزو ته عبادت ته تلاوت ته شو دې ته متوجي شو د جندب بن سفیان رضی الله عنه نے روایت ہے دوی فرمایي او رسول الله علیه السلام فرمایلی غورا په منځونو کې د فرض مز نفس د شپې په دې منځ کې مسکول دي چې تهجد ولوي ذکر د قربانای مز ده اوس په بالکل زرغون پیدا چرېر زره مو د کېږي یو لس بجې ها بھائی بیا په باندې درې باندې بانګ وای نو 2-3 غنټه خوب نه برابرېږي چې دې کې را پاسې نو تهجد لکم نه کم یو غنټه خو پکار ده چې تا او 10 کې ځان تیارې د 2 غنټه خوب ده د دې ورځو کې تهجد لوی قرباني ده اپ جمی کې شپه لوی خوب پکې برابر شي خو هغه ګرم بستر پر خودل
د نفس سره بالکل مخالفت او دشمنی ده. نو وی غره په منځونو کې د شپې دا تهجد مزده او غره په روزو کې د رمضان نفس میاش د الله غره چې وی تاسو ورته محرم وایي. دا د نسائی او طبرانی شریف حدیث دی او سند صحیح دی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من صام یوم عرفہ کان له کفارۃ سنتین ومن صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 یوما. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چاچی دارفی روجونی ولکه ماشاءالله تاسو ټول بنی ولیا بای دوی د دوو کالو مخکینی او در روان واړه ګناهونه ورته الله معاف کړي. اچھا چې د محرم یو روجونی واره شي وی دوی په یو ورځ بدته د دیر شو روجو ثواب الله ورکړي لکه یو میاش روجي چې دیونی وی. رواه الطبرانی فی الصغیر وهو غریب واسناده لا باس به. وردا د مبارک میاشتا چې د دې د روزو موږ اهتمام کو. نن د دې میاشتې نه هم تاریخ دی شوی او سبا عاشورا دا لسم تاریخ دی. عاشورا سره وای د محرم لسم ورځ. عاشورا سره وای بھائی د محرم دی لسم تاریخ تا. نو حدیث د مسلم شریف او بخاری شریف کی راغلی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامه رواه البخاری ومسلم رحمهم اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی رسول اللہ علیہ السلام دا عاشورے پرز روزه نیولې وا او حکم یې مکړی چې روزه ونیسي. علماء لیکلي دا الله د حبیب دا حکم د استحباب او د سنتیت په مرتبه کې دی. دا عاشورے د ورځې روزه نیول فرض واجب نه دي او سنت دي. و امر بصیامه وګوره د دې ورځې روزه ډېر لوی اجر او ثواب دی. دا حدیث دی چې چا د عرفې روزونی و د دوو کالو ګناهونه به الله معاف کړي او مخکنه او رستنه او چا چې د عاشورې روزونی و نو د یو کال ګناهونه ورته معاف شي. خدا کال کم د مخکنه د رستنه. نګوره د مسلم شریف حدیث کې راغلی چې دا د تیر شوي کال لکه سمانه روزه چاونی ولا سما نو دا تیر شوی کال چې څومره واړه ګناهونه دي الله به ورته معاف کړي. دا د مسلم شریف حدیث ته. ابن ماجه کې دا راغلی چې چا روزونی و د عاشورې نو در روان کال ګناهونه به الله معاف کړي. سبکی په دې کې وایي در روان او ترجیح دا علماء یو قاعده ده وایي چې کله د صحیحین او د غیر صحیحین او د حدیث په منځ کې یو قسمه تعارض راشي نو ترجیح به شیخین ول حدیث لرای. نو ترجیح دې ته چې د مخکینی کال ګناونه په څه کوي الٰه العالمین په معاف کوي. نو ګور دې یو کال ګناونه په دې سبانه روزي معاف کیږي. امونږ دام ویلی و ابل جمعه چې رسول الله علیه السلام ډېر عمر دا یو روزه نیولې لسما. ځکه ابتدا کې د الله د حبیب عادت مبارکه داو چې د يهودو سره په کارونو کې موافقت به کول چې د دین ته متوجي شي. نو هغه داسې حسد کینې په مخ کړیو چې خپل خود اسلام نه راړو چې نور خلکو لم رکاوټ جوړو. نو د الله د حبیب په زړه مبارک کې الله په عمر اخر کې واچول چې د يهودو مخالفت به کول. نو د الله حبیب په اخر کال وی چې په کم کال د دې دنیا نسل ویلا ان بقیت الى قابل لا اصومن التاسع
وکا آئنده کال الله زپری خمو پاتې شم نو زبد لسمه سره نهمم نسب دا نیمګړي دنیا را هاوای دا کال او دا روزه چې راتله الله حبیب د دنیا نه لاړو خدای یو تمنا پاتې شنو سنت دادی چې نه همې سره سره لسمه ونیسی او دا مسله لکه چانه نه هم پاتې شو نو سبانای لسمه سره دی بل ورځ یو لسمه ونیسی او تاسو دې هغه مراتب اول جمعه کې ذکر و بای ا دې کې دام دې ګورا روزه مونیسا او یو غریب روزدار اغلد روزه ماتي د خوراک تنظیم وکړه دی عربو کې دا کمال له او زیریدل ولا پکار ذکر الله حکم دی وی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون چې څوک دې دین کار کوي خطر کوي ته ولو زیریګا دا غیر روزم نسی او پسونو خلق روزم ماتای درستخانه غړولې مونږ پښتانه ور خروجه نشو حکومت وا خود پښتون په قانون کې دا نشته چې چاله روزه ماته ورکی قادری مرګ قبول له خو چاله روزه ماته نه ورکیا بھائی او یو کلی کې یو معتبر سړیو نو افغانستان جهاد شروع ناغه یو نوکر لوي وی ته په زما په جهاد لږه ناغه یو سات غږ نه پوره وی ملک صاحب دلته مړ کال ته مثال لګي قادری دل د پښتون سړي لري کوي چې څو روزدار به مړې ادله به روزه ماته ورکه نو دی وی مړ به کو یو دې شي لدین تیار خو بیا ګورو وی ځنګل کې اسمري وی او ایله په خصوصي دعا کو وسم ودو کوي الله دې رب العزت دې دا غفل کو په مال اولاد کې خیر او برکات واچي زموږ تقریبا د 50 پیتو طلباء او چې کور کې ورسره یو ځای کې نو یو لس کسان موږ د کور جوړیږو تقریبا د 70 کسانو 75 کسانو روجي دي په باز نیکانو خلکو ای د پاره د خوراک او د روزه ماته سکړي بندوبست کړي الله رب العزت په مال اولاد کې سو کی خیر او برکات ته واچي باز نیکان خلق شته او ورته د علماء شان دي چې تاسو له ترغیب درکړي مونږ ما هم درس کو دور مالدار خلق دې پکې چې توبه به دې چاو پکې کروڑونه او لکونه زکات وسی نو موږ ولوي لکه طالبان له دغه کو یو سړی په کې 500 روپۍ ودا طالبان له جماعت ورکړي او نور که چا سوي دي کنه خو هغه نه ګیله ځکه نه کو وای چې پاخور دی وی هغه غاخونه بنو ګوره وای نه خو پاخور لوي شي خلق دي او باز خلق دا سوي چې باقاعده ماشاءالله د موږ د طالبانو د پاره هر کال درو جماعت د خوراک او اسکات بندوبست کوي ادا په قسمت مې داوي لکه تاسو وورئ د خپل حبیب خبره چې نبی کریم علیه السلام سوئی وعن زید ابن خالد الجهنی رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أن ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما يسعي بيان ایسو قدر کیوں دی کہنا نلگراوی خیو دکھی گئی اماما تعالی خوب نظر جی خود دغل کی درجی بیا آسی طول اشپنیغ ناس تے ذکر دیں سر تحجو دغل اعتکاف لکینی طول دی چی نیغ ناس تے وہ چیزیں تقسیم و اخراجی دے پا کیوں دیسی ہے بھائی بھائی سوک چا سر ادیر رسی پا کلارا کلارا راویخ کہی ہے حدیث لغوردو نہیں سے زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ ہوئی وہی نبی علیہ السلام فرمائے لیری چاچی روجہ مار لروجہ ماتے ورکا چی پدی روجہ ماتا دا گلاس شربت دے دا یو کجور دا دی روٹائی مانے بزان مور کی نو دلبم دا غد روجو مر اجر خو د روزدار پر روزه کې به د ویختوم را فرق نه راځي دا خپل اجر دی
خدا چا کجور ورکا ګټو بی ورکې شربت ورکو نو دل وسی نو باز خلق په یو ورځ باندې او یا وتیا او 200 رجوع نشي. دا مضمون په غنو روایتو کې دا سراغله ده چې ګور دومره لوی اجر او ثواب ده چې څوک روزه مارتا د روزي ماتول څه شی ورکی. د باز خلک ګوري لکه ماته استاد عربو ذکر کو یو حدیث ده او دې کې علامہ منذری ترغیب و ترہیب کی ذکر کرے وی من فتوارا فیہ صائمن چاچ پر رمضان کی روجدار لروجمات ورکا نو کان مغفرت لذنوبه و عتق رقبته من النار دا بدد گناہوں معافی سبب شي او د سټ با الله د جهنم د اور نسب آزاد وکي. عدل رب دمر اجری سمر چې د روجدار او اجر ده خود روزدار په اجر کې به کمې ناراضي. نو صحابه کرام قربان د غربت دور وی مو خدور نه مو مخفل روزمات لسنی بل بسور کو چې روزه په ماته کې خدای الله حبیبی دا ثواب الله ورکای چا ک یو کجور ورکا ای چې بده روزه ماته کې یا یو ګټو به ورکې یا یو ګټ پای ورکړ چې په دې باندې تاسو کا پدی باندې روزه ماته کا وګوره ک ګټو بدی ک ګټ پای دی ک یو ک جوړا دا او چې تاسو پر خلق لور کا نو رب العالمین بدا غټور د روزو مر اجر ستا په عمل نامه کې لیکي. ادا رب خنا خشیر اړي او درستخانونه لګولي د هر چا جنگي چې ما درستخان باندې خاص کر عربو کی پدی خوشحالی چې عالمان او طالبان د جامعې په درستخان ناس دا موږ اوس په غشپر اتلو یو عالم ما بشول مې طالبان ټول لاړ دی وړه مې خپره او وګوره تاسو زما درستخان لنه راځي مالې مې جدي نه شکایت کوم دی نو وایا نو ما بشول پکې مې ولې نه دی روزه ماته لا نو غلوی عالم مفتی صاحب مو د کبار علماء کړي او فتوی ور کوي نو موږ دی وجه نو چې د خدمت کوي موږ نه پریږي. د خدمت ډیره غټه ماده ده کنه. زلم به حج ته چلاړو نو زموږ د دې ملک یو سره ال ته دی راو ناغه سره موږ ملاو شو ډېر پاک نیک سره سپینګیره او لم به حج کې زموږ اګیره ته کتو راو ناغه مو خدمت کړو موږ پاسېدو د لاسه بهونیو نو سړی د ځان پتکاری جسمینګیره لګیای ازوان ولا ناشتي بیا چې په هیڅ طریقه مونږ پریشان او نو پرې خو ناغه په دې الفاظ وې وې تاسو مدینه منوره ته راغلی د رسول الله علیه السلام ملمانه یې از په دې مدینه کې د پیغمبر خادم یې نو فرض د قیامت باندې الله د حبیب روان دی وایي چې موږ مدینه لراغلی خو قربان دی خادم زمون خدمت کړو دا که الله زما د شفاعت یو سبب جوړ کړي د چې یو سره مالب لګي او خدمتم کوي اجه کوم شی په خوب لګي او پیجنم نه ځنی وسره سو پیجنې نو سملازه پکې واړای نو په حرمین شریفینو کې داسې درستخان دي جنند سره سوګنا سے بل رب په پستر کو نو ګوري سوګ دی یو ملک دی سوګ د بل ملک دی نو دا یو لوی سعادت دی چې سړی روزم نیولې بیا د روزه مارو د روزي ماتولو داغه زما عزتمندو سکه داغه کوشش کوي څنګه وروړي د ډېر خلکو روزه نیولې او پښمنه په لوی بوج دی وګوره پښمنه په ځان بوج کوي ما د پښمنی ډېر لوی اجر او ثواب دی یو ګټو بس کې خراپور تشا یو ګټو بس کې خراپور تشا اے بخاری او مسلم شریف حدیث دی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی تصحروا فإن في السحور برکہ
وی پېشمنه کوي په پېشمنی کې برکت ده سو کوئی یو ګټو بس کې یو ګټ چیس کې یو کجوره خوري دا د بخاری او مسلم شریف حدیث ده بلکې د الله حبیب وي زمونږ او د اهلی کتاب په روزه کې فرق ده چې اهلی کتاب پېشمنه نه کوي او مسلمانان پېشمنه کوي نو ګره پسان بوج مراول یو خو پېشمنی را پاسه الله نه بسوالو کې یو دوه رکعات وو کې کنور سنی اس خون نظر کوي یو ګټو بوګو اس کې د ګرمۍ موسم ده د ګرمۍ موسم ده نو ګټو بوګو اس کې دا حدیث کې راغلی او صحیح حدیث ده ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان اللہ وملائکته یصلون علی المتسحرین اللہ رحمت را لیگی ملائک دعاگانے کئی جسو پشمنے کئی دا حضرت طبرانی حدیث دے ابن حبان ہم پخبل صحیح کی ذکر کرے او دیت رسول اللہ علیہ السلام غدائے مبارک ویلی او بہترین پیشمنے کجوری بہترین پیشمنے سے اللہ دې کجوره کې وسری ہے او په کجوره روزه ماتول ځکه سنت کی کې چریچا سره وی وای دا چې یو کجوره خوري نو الله په دې کې دا چې وسری کې چې روزه د وجه نه د بدن کومه کمزوري ده یوي کجوري سره هغه سي کې الله را واپس بیا که تازه کجوري تازه کجورو باندې روزمات ډېر لوی ثواب دی که تازه نی نو بیا زړې کجوري درې کجوري پنځه کجوري اکوې دانی نو الله حبيب بیا په وګو باندې روزمات کړي نو خاص کر پښمنی کی کجورو تا دې ته د الله حبيب عليه السلام ویلي وای ډېر خپښمنه دې کجوري یو حدیث کې دا راغلی وای د پښمنی په خوراک باندې درجه دروجي مدد حاصل کړي ګټو بده اوس کلی ګټ خوراک دیو کو وتعالى الله بتا قدر کی روزه بونی شي د غرمې په قیلولې باندې د شپې د تهجد مدد حاصل کړي څوک چې غرمه لغونډي په دې نیت ذکیږي چې الله مې د شپې را پاسي نو د شپې را پاسې دل ورته سوي دا ورته آسان اسو چې د غرمې ټکه خوب نه کوي دل به تهجد نصیب کی و یسن بصری رحم الله په بازار روانو ټول دکانداران وی خناس نور سو خپل سوچي وي هغه دې خلکو شپه مال ناکار اخکاری دغه دکان کې ناز ته او غرماډو درغون ته خوب نه کوي نو دته به د تهجد توفیق نه ملاوي اے مزن مخی یا مزن رستی سړی لغون ته سات پدې نیت باندې ودشي پدې نیت باندې ودشي چیرې ماته الله رب العزت د تهجد توفیق راکړي ادم ګوره مسله ده په سړی ټولش په شوګیرا کا او د ساری جمع کې نه کنا نو د دومره نقصان اوسو چې غټولش په نفل دل دا نقصان نشي پوره کوله د ټول شپې د وی خېدو ا د شوګیري دا مقصد دی چې ته ساری جمع کې نه اور قربان دې رب نټولش په ګوري چې وی خدیناس دي او ساری ګټلې او محلي والا زیریه د ټول په جمع کې حاضر ساری د موږ ګران د خورا بلډه رسان دي ټول شپه په وی ټول په ګوري دې ګرځي د خساري مسکی بسوي یو خزان لمز نه پیژني رب بل مسکی که سفر کې دې که حاضر کې دې ځکه ای مسلک د چې یو مز بلا عذر پرخو نو دې د دایره د اسلام نسکیږي بار کیږي دا زما عزت مندو ډېر د خیر او د برکت میاشتا خاص کر نور روزي په کې سړېونی سي او که نور نوي ندا دور وجی چنن همدا سبا لسمدا نو کدا چا نیولی خوري رخه خبر د سمانای ور سرونی سي او ور سره دا مکای کچا سره مدرسې نږدې دي او طالبان روجي نو د خپل وس مطابق ای تر جماعت ولېږي کچا سره طالبان ني نو کونډ به یتیمانان به زنانه پر رجونیو کې دې تکړه دي نو رو جماعت ورته ولېګا
چې څومره کسان دې ماړه کړه او څومره لدی روزه ماته ورکا د دومره اجر او ثواب رب العالمین تعالی درکړي ا د کجوري ثواب بارک موریدل نبی رسول الله وی کله چې تاسو کې څوک روزه ماته نو په کجوره دې ماته کی وی پدې کې برکت دې کې کجوره نمومي نو فلما فانه طهور فوبو دې روزه ماته کی دا پاکی دی او پاکون کی دی رواه ابو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام یفطر قبل ان يصلي على رطبات دا الله حبیب د مزن مخ کی پتازو کجورو رو جماعتولا نو کتازه بنوي نو بیا په زړو کجورو او کجوري بمنوي حسا حسوات من ما سو بوټو وبه اسکلي رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن زما عزت مند دا ډېر مبارک میاش شروع دا او د دې روزو دومره لوی اجر او ثواب ده چې موږ او تاسو د دې اجر نه محروم نشو ا دې میاش چې نور ګوره د ګل پر یاد تیر پر الله د حبیب روزه وا اے د ګل او د زیارت پر یوم الاثنين او یوم الخميس چې ورته وای رسول الله علیه السلام په دې ورځ روزه وا وی په دې دواړو ورځو کې الله ته د نیک اعمال د مسلمان پیش کیږي د سپارښت باندې وای آبای سپارښت ها پیر خو پیژنې کنه او جمعرات دې ورځ باندې اعمال پیش کیږي نو نبی علیہ السلام وای زه خوخه غنم چې زما عملم پیشي او زما روزم پی زما عملم پیشي او روزه بهترین عمل دی ځکه وي په بعض اعمالو کې د بدن سیسه کړيږي لکه ذکر کوم جبه لګیا را او په روزه کې ټول بدن لګیا دی دیو جن د روزدار دعاګانې قبلېږي ټول ورځې قبلېږي چې د پښمنۍ د روزه شو تر ماخامه پورې چې څومره دعاګانې کې نو دا دعاګانې د الله په حضور کې قبليږي او منظوريږي دا دعاګانې او روزدار چې روزه نیولي او د مخ کې سو خوراک کوي لکه نفلي روزه نو ملائک دله دعاګانې کوي ملائک دله څه کوي ځکه چې مخ کې چې خوراک اسکا کې د دمو لړو شي نو د روزدار مخ کې چې سو خوراک اسکا کوي په دبانې د الله د طرف نه رحمتونه راوريږي وګوره په دې باندې یو کال ګناهونه رب العالمین معاف کوي رب العالمین دې موږ تاسو لا د دې دروځي نیولو توفیق راکړي او د دې د روزه دومره بهترینه ده چې تاسو واورېدا او دا میاش د دې نورو میاش تو غوندي زما عزت مندو د نیکو یو سیزن دی او ټول سم الله طرف ته متوجي شي ګوره د مرګ هیڅ پته نه لګي تاسو جناسي د سوچو کوي ایمان سره وایي څومره کشران د نمبر شو زمونه کشران څه شو څومره امزوري لاړ څومره په ولاړه چانه ساو وته څوک ناشتي ساتي وته څوک دوه د پاتې او دا څنګه ګناهونو وجم د ګور عذابونو متوجي کله چې د باران ضرورت په ممکن نه او چې کله شروع شي بیا څه کی څومره علاقه بارانونو یوړې څومره خلک غریبانان بے کور شول دا ټول نظام زموږ د اعمال سره چلیږي تاسو ګورئ ټول جمع دی باران تیر شو دا زموږ د اعمالو وجه یا په دې وړي کې تر اوسه باران نه کېده چې شروع روزانه سره روزانه او په باز علاقو کې طوفاني بارانونه کېږي سورونه وړي فصلونه وړي دا زموږ د اعمالو سره ده بل طرف دغه کافر مسلط دي کله یو مسلمان راګیر دي نو په شریک ټول ملک ولا لوټي او بچي او زنانه ولا ټول شهیدان جمعهتون اور ټول شهیدان کیو موږ ټول مسلمانانه تماشا کوو بیا په بل ملک راشي نو د هر طرف نه زما عزت مندو عذابونه متوجي دي
موږ او تاسو ټول ته د صحیح توبې ضرورت ده چې موږ صحیح توبه واسو الله رب العزت طرف ته متوجي شو په دې ژوند کې د خپل قبر د آخرت لپاره زما عزتمند سوکو د موږ با جماعت پابندیو کو جمعې ته د وختي راتلو سوک پابندیو کو جمعې ته وختي راتلو هر مست وختي راتلو ډېر لوی اجر او ثواب دی د جمعې پر چې څوک وختي راغی او چې امام خطبه وی چپ کې ناستو او د خلکو دوغو د پاسه خپینا چې راغله رستو دی او شکل لمبنه خوخ دی نو ایدته د دې جمعې نواله تر بده پورې الله ګناونه معاف کړي او درې ورځې پسوي درې ورځې پسې وایي د دې جمعې سعادت دې ګور سره ولام دي کولې جامې واچي خوشبو لګای دا محادیث وګ راغلي تیل لګای سر منګس کی ګیره منګس کی بیا پیدل راځي یو د جمعې ثواب په چاراګیر کو دا ورته ډېر دی تاسو مولا غرض مشکات شریف حدیث وایو موږ نماز کو تنتیر شول چې چا غسل کو پاک جامې واچولې او دې پیدل جمعې لراځي نو په یو قدم د یو کال د روزو د عبادت ثواب ولې ملوي لکه یو کال چا روزي ونیوي او یو کال ټول شپه عبادت کو په یو قدم تو جسل دی واغشتل سل کال شول اکه زر دی واغشتل شول زر کال شول او علامه سیندی رحمت الله علیه زمون د ملک عالم او بیا عربو تلاړو د دیوبند علماء نمخ کی تیر شوه او د حدیث دار کتاب شرح را لوی محدث او حنفی المسلک او غلبه په احادیث مبارکه هوا نو علامه سیندی وی دا پتلو راتلو دواړو کې دا اجر دی نو کته وی بل قبلی جمعې له پیدل لازم نو اذن ای روزه راغله اوس دی اورید نو دلو کې دا نو امام علامه سیندی وی ذهابا و ایابا بعض علماء وی چې تلو راتلو دواړو اجر دی بعض علماء وی چې صرف د تلو والا مسله ده د جمعې د ورځ مبارک او ورځ ده دې ورځ باندې ګور داسي سړی راشي او په صف کې کېږي موږ د دې مسلې ذکر کې د جمعې پرس خاموشي پکاري لکه اوس موږ بس کو نو امام چې د خپل ځای را روان شي د منبر راځي نو خاموشي په موږ باندې فرض او واجب شو امام چې د خپل کوټې نه روزي یا د صف نه را پاسې دو نو بس خاموشي فرض او واجب شو ابا علماء چې په منبر کې ناستو نو چپواله فرض او واجب شو دیو جن راکم ځان چې کیږي زم بکیږي بھائی دې د خطیب مخلا د دې جواب په خله نه ورکوي صرف دغه مرادوي ک خطیب ورکې د گنجائش تا بخاری شریف کې راغلي حضرت معاویه رضی الله عنه چې په منبر بکې ناستو او خطبه به ویل داغه نمخ کې اذان جواب به ورکولو علماء لیکلي ک خطیب ورکې گنجائش تا نور خلق بسوي خاموش بکېږي پدې کې وایي که څوک ناروا کار کوي اتا ولوي چې چپ شه نو بس د جمعې د ثواب نه محروم شوي حدیث ده وایي څوک چې د جمعې پر امام خطبه وایي او د خبرې کوي نو پیغمبر علیه السلام وایي دا د خر په شان دی د جمعې پر دلته خطبه ویل کېږي او د خبرې کوي وایي دا په منزلې د خر دی اجه چا ولوي چې چپ شانو د جمعه نشته نو پدې رس خاموشي پکار دا ور درود شریف کوی لیکيږي باج خلک دی خطبه په منځ کې لا سوجت کې څوک پتا وتا و امين کوي دا د ناپوهي وجدا نب پتیز امين و نب پتیز درود و توجه مدا او امام کو دعا غواړي پتی د امین امین نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا چې چپ پناستو درود شریف پڑھ کې وي کہ امام دعا کوي امین بزړه کې وي امام ابو یوسف رحمت الله علیه زمون په دی علماو کې وای که چا دا څه خلک پټو وي کنه نو گنجائش شته دا نور مذهبونو عالم وي اصل کې ګوره
الله دې مو قبرونو د نور نډک کی دی به دلیل خبره نه کوي امام چې درود حکم کوي ګوره درود شریف چې د الله د حبیب نوم واغستې شي نو الله ویل چې درود غواړي ويا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم ای وای درود شریف وای د قران امر ده یو په لګور مبتدا حکم متوجه ده بل په علماء لیکلي د صحابو د منقول دي چې آیات د خطبه بارکه ده واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وای کله چې قران لسته شي نو چپ شي غوږ ولوري شي رحم شي وای دا د جمعې د خطبه بارکه ده او د الله د حبیب حدیث هم ډېر شراغلي چې امام خطبه وای نو چپ بناسته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی له ترجیح ورکړي وای ته درود شریف ارس ار وخت ویلې شي اوس دا سوکا چې په خطبه کې خاموش کېنا ادا نور ائمه او امام یوسف رحم الله وای په دواړو حکمونو چې عمل کیږي نو اعمال بهتر وي د اهمال نه یو شی باندې عمل کو بل بل یو شی دی عمل پرېخو نو وای چې چا په خلا کې پټ پټ درود شریف وای او د امام په دعا باندې په پټ امین وای نو په دواړو امرونو عمل راغې او گنجائش یې څوک پتی ځوي نو خپل د خطبه او نه دا بل نه وېستا وګوره خاموشي پکار دا د جمعې پر امام راشي نو چې سړی خاموش وي دا چنده مندم کوي د مدرسې د او د جمعاتونو د بیل او د دغه دا پکار دي چې خطبه د مخ کې دوران خطبه کې د څوک څه نه کوي بعضی مساجدو کې ته خطبه ویل کېږي او چندم کوي دا شی د شریعت مطابق او موافق نه دی دا د شریعت موافق او مطابق نه دی چپواله زما عزت مند لازم دی چې سړی چپ وي که کوم دعا وي ناغه پزړه کې کوي یا په دې خله کې دا چې په پټه کوي کنه چې دې اوري خور طرفا کې بل نه اوري چې راغه په او دغه کې فرق را نشي ایو خبر او اوري د دې چپوالي مقصد دا و چې د الله او د الله د رسول خبره واري اته ځوځي بده یې نو خو بهتر دې که ذکر بهتر دې تاسو له ها دا ګوره دا چې خبره کوي چې تیار ناشته او د الله او د رسول خبره به دې ځړه کې جمع کوي چې سکودي یو شی درلې چې ودی نو د خاموش یې وای پیر سے مرید له وظیفه ور کړی و یو په وظیفه کې داو چې د نور خطو پورې بچا سره خبرې نه کوي هغه دې پیر سے د یو وظیفه خو پورا د ویزاسي مدیر نور چې روخیږي نو را پاسم بدایو وظیفه بدایو خبره خدا سو بالکل پورا کړي چې خطبه ویل کېږي تاسو اسی مودې نو د سړی به خبرو کی وردا وای ذکر بنکه تلاوت بنکه درود شریف بنوي ځکه یو اهم شی شروع ده دا الله او دا الله د رسول خبرې کیږي کله یو خبره دی په غوګونو واوري دا زړه ته وردن نشو الله زندګۍ کی تبدیلی راوستا کله په یو خبره ټول د قبر او آخرت مسله شي دا یو خبره چاوري دی او الله رب العزت ورته د هدایت لارې سکړي د هدایت لارې ورته پرانستی فضیل ابن عیاض رحم الله وې ډاکی کوله نو یو ځل د ډاکی د پاره یو کور ته اوریدو هلته یو زنانه قران غړول او سبق وای نو دا تشتمه پاره د آیات وای الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ای وای دی مومن مسلمان ته تروس پوری وخلا نه درا رسیدله چې د الله نه د خپل ځن کدن او قبر نو یریږي بس دی آیات اوریدو سره د فضیل ابن عیاض رحم الله حال ټول بدل توبه ویستو الله مال وخر ورسید قسم یو خړو چې دا باقی عمر بټول په حرم د مکی مکرمه کې تیرو ټول عمر کوم ځای تیر کړي یو خبره ووري دا بسو شو الہ وګوره دا ځکه وي غوګونی سره چې کله یو خبره سره د زړه ټول حال بدل شو ټول توجه قبر او خیرت ته جوړ شو او هدایت نصیب شو کله الله تعالی زړه پران دی یو خبره سره چې په هدایت شوي په دنیا کې چې څومره نعمتونه دي
د ټولو نه لوی نعمت دا دی چې الله څوک په سمه لاره روان دنه سړی جوړ کو دنه انسان جوړ کو د ښه او بدو پیژندل د هدایت نه لوی انعام د الله په انعاماتو کې نشته. دا د دې میاشتې هغه فضیلتونه چې تاسو مخکې اوریدلي الله رب العزت دې مونږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دې میاشتې کې خلک سره رواجونه کوي نو دا هغه رواجونو ذکر مخکې جمعه کې تیر شو. الله دې مونږ د رواجونو رسمونو نو ساتي او د خپل نبی د سنت طریقو توفیق دې رب العالمین مونږ او تاسو راکړي. الہ العالمین اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو ساتي. رب کریم مونږ ته زموږ والدین او ته مشایخ او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کړي. الله مونږ ستا عاجز او ګناهګار بندگان یو. مونږ سره زموږ د ظاهر او باطن معامله مکه د عفو د رحم د کرم معامله راسره وکړي. الله د هر قسمه آفتونو عذابونو نه مونږ په امن او امان کې. یا رب العالمین څومره بیماران دي کورونو هسپتالونو کې شفاء کامله عاجله ورته ور نصیب کړي. قرضداران الله د قرض نه خلاص کړي. بی ګناه بندیوان د بند خلاص کړي. د چا دشمنی طرف غنۍ دی الله په دوستۍ بدل کړي. د چا بچی نشته الله نیک عمل صالح بچی ورکړي او د چا بچی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي. اخلاص سره دعا وغواړئ. هر کال بازي سمرګري زموږ د دې طلباو په دې محرم الحرام کې د روزو بندوبست کوي. الله سکال بیا کړي ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. الله کوم مسلمانان د دې مدرسې په اخراجاتو کې موږ سره مدد او نصرت کوي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. الله دا مدرسه سره د ټول مدارس دینیونا او د دین حق د حق شوبونا تر قیامت پورې الله قائم دائم او ساتي. الله زموږ او د ټول امت بچی نیکان صالحان کې رب العالمین کمی پریشانای دي دا ټول رب کریم ختم کې. بعضی د دعا بارک ویلي مسلمانانو الله د هر چا مخ چې بندي دي ورته کلاو کې. یا رب العالمین د چا د بچو امتحانات او داخلي دي الله دا تر سره کې او د ټول امت بچی د مور خپلار د سترګو اخواله جوړ کې. الله مونږ ټول د دعاړو جهانو د شرمندګونو ساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اوسنه کوشش وکړئ چې سب شکل کې نه نو بیا په خطبه کې د تکلیف ني لومبه سب کې کې لومبه کې نه بیا اور په دویم کې نه چې دویم برابر شي نو بیا دریم جوړو. یدي په لګورا سب کم نیمګړه دی خي طرف نه ادي کې اجر ډېر دی نو په لاړ شي. ویا الله تعالی سب